بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین د ټایم سره د جمعیت علما اسلام یو غړی او جنرال سیکرټري د سیټي میئر قاری شیر زمان صاحب موجود دی. نن هغه مو ته موقع راکړه، نن مو هغې سره تفصیلا خبرې کوو. الیکشن یې وګټل، هغې نه بعد تقریبا یو کال نه زیات شول چې د سیټي میئر سیټ باندې ناست دی. دې دوران دې ته څه مشکلات وو او دې ته څه فنډونه میلاو شول او چې دا کوم آفس کې ناسته ټي ایم ای کوهاټ کې دي څه حالات دي، دا خبرې اترې به کوو. قري صاحب یو جهان مننه، تاسو مو ته ټایم راکړو. خیر سره تقریبا یو کال نه زیات شو، تاسو د سیټ باندې. نو تاسو څه ویل غواړئ چې د یو کال کې تاسو څه داسې کارنامې وکړې د ضلع کوهاټ دپاره، څه خپل عوام ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زاول تاولا چینل ولا دته شکریا ده کو پښتانه دی وکړه یقینا یو کال وشو ولا چې انتخاب شوه د حالت مخسته او په کارن دا چې څوک نماینده چناو کی خپل خدمت لپاره غنه تاسو شي حق لري عوام په ځین کې موږ سره ضروري تاسو په ذریعہ سره هغه ته څه معلومات څه وضاحت هغه ورسېږي. یو کال وشولو چې موږ له انتخاب شوی ده او کومه ذمهداري ماته حواله شوې ده، هغې ذمهداري یو محدوده ده، اختیارات دي مو محدود دي. محدود داسې دي چې 2019 ایکټ باندې مو الیکشن وکړلو. الیکشن کې والله اعلم الیکشن نه بعد صوبایي حکومت کوم بنیاد باندې چې کوم اختیارات یې موږ ته راکړي وو، هغه اختیارات هغه کې ترمیم وکړو، باقاعده رولز یې بدل کړل. نو کوم چې ایکټ کې کوم بنیادي اختیارات وایي ټول منصب ټول وایي نه واخیستل. دغسې فنډونه حوالې سره زه خبره وکړم. یو ما دپاره نه زموږ چېرې کوهاټ ته فنډ نه ده میلاو. بلدیات یو نظام ده، یو محکمه ده خپله، یو خپل سیکرټري وي، خپلې دفترې دي او خپلې وزیر وي. د هغو بلدیاتو دپاره صوبایي بجټ کې یوه روپۍ مختص نه کړله چې هغو ته یې ورکړي، نه تنخوا مد کې، نه د دفتري اخراجاتو مد کې، نه ډیولپمنټ چې کوم فنډ ده د هغې په مد کې. یو کوهاټ دپاره نه، ولایت کې فقیر دپاره اختیارات یې واخیستلو، فنډونه یې. نو موږ له مثال داسې ده لکه خپې دې وتړي او لسونه دې وتړي. نو په خپلو تړلو لسونو باندې خدمت کول، خو زه بیا الحمدلله د الله شکر ادا کوم. زه کوهاټ کې څومره محکمې دي د دوی شکریا ادا کوم چې څومره محکمې دي، څه محکمې ما سره شته دي څه نشته دي. خو ګوره ما ته چې کله دفتر میلاو شولو نو ما دا یو امانت وګڼلو چې دا وخت اوس دا د عوام ما سره امانت ده. تاسو نور نمایندګان وګورو چې د دفتر یې نشته ده چې عوام لاړ شي هلته د خپلې مسلې حل ولا هلته یوسي حل کونه ولا خو لا ده انسان کمزوری ده. خو ما یو دفتر شته 70,000 انسان تاسو به یا راغلي وو یا نه، خو چې څوک راشي نو ورځې کې د 20 نه ونیسه 100 پورې او 100 نه پاس کسان دا اټینډ کوم د چا مختلفو محکمو کې کارونه وي. الحمدلله داسې دفتر نه موږ ویسندي چې موږ ټلیفون کړی وي هغه کار ټیک ته 100% نه وي شوی، خو 90% کارونه کېږي. او ټول ام بي اے ام ان اے نشته دي، ټول چا والا ټسپرمل ډیمیټ چې ماته راځي ټسپرمل تبدیلی ته ځکه هم بل ته یو سوال ته ولګو انشاءالله ډېر ټسپرمل به داسې وي چې ابرزي کې شي یونی مداسي وي چې ورز به پکې لګېدلې وي. سره دې چې هغې کې دا مشکلات وي چې ریکوري د کومه 80% نه وي د کوم ټسپرمل والا هغه دونه بدلوي. خو موږ سره دا یو هیلپ کوي دي. زه د یوه پلې د اکسین د دوی ډېر شکر ګزار یم چې دوی ما سره دا هیلپ کوي. دغسې دي چې کوم نټورونه دي پبلک هیلث سره دي دونه بجلي کارت کې بیا د هغو والا رابطه کوه د پبلک هیلث سره، نو هغه مسلې دي هغه ته حل کوه. داسې هسپتال کې چا والا مسله راشي، ایجوکیشن کې د ماسټرانو والا مسله راشي، څوک راغلي دي انشاءالله داسې نه دي لاړ د هغو سره زه لاړی یم. د هغو سره داسې هغه یو شی مو والا کمزوري دا ده چې زه ځان سره میډیا والا نه ګرځوم چې زه چېته کښېنم یو کار وکړم څه شی وکړم هله میډیا باندې تعبیر کړه. داسې یو ام پي او یو ټینک کې دغسې یو ټسپرمل بدل کړی و نو هغه خلکو تصویرونه مې سره لګولي وو چې موږ ته یې ټسپرمل بدل کړو. ما به 300 نه پاس ټسپرمل یې ده هر یونین کونسل کې به دا 6 7 8 10 دا ما بدل کړي. صرف د خپل د هغه پورې نه ده محدود
دا خپل تصیب کړي شکردارې ټماټر څورنلې لګري ما تخته لګري دی بل تخته ما دې د بل الګانو د ګمبټ دې ته نه دي هدي هسپتال کې چا ولا کار راشي د چورلکی ولا کسانو ټلیفون کې ایم سی ته لاړ شي ایم سی ته لا عزت کوي د مخکې دا ولا عزت کوي او چې کله لاړ دي چا ولا مسله دي نو دا خدمت دفتری خدمت 50% د دفتری خدمت 50% د ترکیاتو سره غالر ترکیاتو خو ماته ته پیلو وړو چې ترکیاتو ماته فند ملاو نه ده کمیټي حواله سره تاسو ته پته ده چې پاکستان کې څوره اداري دي هغه خامخا هغه کې مسلې شته دي هغه کې کرپشن شته ده هغه کې نورې مسلې ډېرې شته دي او زه دا نه چې امیر المؤمنین ما بالکل ټول هغه صفه کړې ده خو چې کوم ځای کې ماته داسې یو خطایي په نظر راغلی ده یو کمزوري په نظر راغلی ده نو په هغې باندې ما اکشن اخیستی ده او هغه کمزوري لره کونه ما کوشش کړی ده او هلته شوی ده قادري صاحب اکثر خلک دا وایي چې کري صاحب چې کوم دا نو یو شریف انسان ده مطلب تاسو ته چې کوم میر سیټ ملاو ده نو دا داسې کس ته پکار ده چې مطلب بدماش قسم هغه وي کس وي ولې چې دلته کوم د لاندې محکمه د خاص کر ټي ایم او ټي ایم ګوهاټ کې صورت د لاندې افسران دي نو هغه وایي چې ډنډې نه علاوه نه سمېږي خو که دې ټایم همداسې وګورئ نو د ګوهاټ میونسپل کمیټي چې کوم ده دی خیر سره دوره آمدن ده خو هېڅ پته یې نه لګي سبب پلازو روانه ده او څه نور چې کوم خپل پراپرټي یې ده او داسې سوسایټیان یې وګوره مو مختلف افغان چې دا ورته اجازه یې ورکړو ان او سی ورته جاري شوه یا داسې نو دوی خو یو خپل ډېر غټ فنډ ده خو موږ دا ګڼو چې اکثر خلک همدا وایي چې کاري صاحب لکه چې کوم سیټ یې ده هغه خپل سیټ سره انصاف نه کوي لګي نو دې څه وجه ده خاص ده ورا ټول اول خبره دا ده شرافت او بندشي دا یو ځان ته شی ده ورا قرآن ته یقول للناس تاسې خلکو سره یو ښه ریاست او ښه الفاظ ملو او چا دې نظري مه کوو او دویمه سره دې سره تړلې خبره ده چې سړی په شربت دی چې لږ زهرو ته ضرورت نشته چې یو کار زه په ښه اخلاق باندې کوی شم او په هغې کې بدمشي کول یا زه شور کول چې میډیا باندې راشي زه تکړه سړی یم نو ځینې چې دا زما مزاج نه ده زموږ د پارټي مزاج هم دا نه ده زموږ پارټي تربیت هم دا نه ده راغله کمیټې والا خبره تا وکړله چې یاره کمیټې کې دغسې مسلې دي چې هغه مطلب دا ډنډې سره که نه نو ډنډې ضرورت نه وي ځکه چې داسې خرابیایي موږ پکې کتلی نه ده راغله د آمدن والا خبره چې کومه ته کوي آمدن د کمیټې شته ده خو د کمیټې اخراجات ته پته شته 1 کروڑ 45 لاख روپۍ ماهانه ملي اخراجات ده دا صرف د تنخواه نه مطلب دې نه علاوه ده او نور چې کوم اخراجات دي د تاریخ اخراجات ده دې نه علاوه دي نو تقریبا 2 کروڑ روپۍ دا دي مو د کمیټې د خپل اخراجات دي ویلې دې کې پنسنیر خلک شته دي دې کې تنخوادار خلک شته دي دې کې نو دا ټول چې راجمع کړي نو دا تقریبا 2 کروڑ نه پاس دې ولا اخراجات جوړېږي آمدن چې کوم د هغه داسې آمدن په دې کې نشته چې چا والا جیب ته لاړ شي ټیک ته مخکې پکې داسې لږ ګډوډ وو خو هغه موږ ته چې نشندهي شوې ده هغه موږ لکه څه دودونه داسې وو لکه موږ سره ورته پریس کلب ده دا چا چلولو 60-70 روپۍ دا چا جیبونو ته تللې هغه موږ ریکوري وکړله موږ هغه ته تللې ده کمیټې ته مو تللې دغسې 70,000 له څه دوکانونو هغه ول اکشن مو وکړل هغې وله کریا اوس کمیټې ته رسېږي نه هغې نه علاوه یوه کمزوري شته ده هغه دې د ښیم د کمیټې والا آمدن چې رویسار ده هغه مین وجه یې د ښیم هغه دغه ده چې کوم ایکسپیر لیزونه دي چې یا لیستي که 47 لیزونه ایکسپیر دي بیا به د 46-41 ایکسپیر لیزونو کې تقریبا چې 700 دوکانونه دي اوس چې 700 دوکانونو والا چې کوم آمدن رسي هغه تقریبا د 70 سال او 80 سال مخکې چې کومې کرې دي هغه سره رسي نوي رینیول شوي نه دي هغې سره رینیول د هغې والا نه ده شوی اوس هغې دپاره مو سی بي ته چې کوم هغه ته دو والا لیټر مه لګله چې دو سره مو څه طریقه وو هغې کې یوه مسله مو دې دپاره ده چې جای سفید خلکو اخیستی وو هغې باندې هغوی خپل تعمیرات کړی دی بولډنګ یې خپل جوړ کړی دی دا یوه مسله شته ده هغې باندې موږ کمیټین تشکیل کړې ده خو لږ مونې پکې مسله دا راغله چې موږ سسپینډ پکې راغله نو دا اوس بل زیات وي که نه نو په هغې مو کار کوو که هغې باندې مو کار وکړو د هغې والا کرایه هغې دپاره مو کمیټي جوړه کړه چې داسې دې والا اسسمنټ وکړو چې یاره څومره د دې هغه جوړېږي د کرایه جوړېږي هغه د بازار سره وګورو
چې بازار کې مثال د پرایویټ دکان سره کرایه ده او 10 سره دکان کرایه ده ټیک ده هغه نه اخلي خو یې ځکه چې 20000 کرایه ده نو کم ده چې موږ 10000 ولګو انا 10% نه اوس داسې یو مارکیټ ده چې زه هغه مارکیټ ګورم هغه مارکیټ کم دی چې 7 لک روپو حقدار ده چې هغه معنی هغه مارکیټ کې الکترون وغیرہ دي هغه مارکیټ 145000 سره نه کرایه ورکړي نو دا یو کراسي شته دی غیر مقرر شروع کړل خو داسې نه کیږي هغه لپاره یو ترتیبي هغه لپاره مو فینانس چې کوم کمیټي د اجوړ کړل هغه کمیټي وګوري هغه ما رجستر په غیر غوښته او چې کوم ولا سبډن دا غره وخت هغه ما ته ټول حالات مخې ته کې خو نو هغه شی چې مو ولا کریا صحیح طریقې سره لشي نو مو دی چې مو ولا کمیټي به آمدن شروع کیږي نو تاسو آمدن به کمیټي کې کم وي چې هغه چې جګونو تاسو هغه ریکوري نه کی ټیک دا چا په سي ریکوري پاتې ده هغه ریکوري مو دي طریقې سره کوو چې چا په سال پاتې سره پاتې ده نو راشي مو ته چیرې دا 2 لک روپے په ټیم نشي ورکا 2 لک نه ورکا 50000 ورکا 2 میاشتې بعد ورکا طریقې سره اوس حالت داسې دي نو کرایسس شته دا نه دي خو کرایسس دا حالت نه ده چې زه کوتا کراوالم څوک په سر وایم ټیم په سر وایم دا به مشي وکړي چې لکه تاسو چې مو خبر وکړه نو دا تقریبا یو میش پهله مو یو خبر لګولې او مو سره بقاعده د ثبوتونه چې کمیټې کې د ټایم کې تقریبا 10 سے 12 غاړي د سيدي چې هغه سره چلیږي مطلب سره د بازار د ودی نه خو هغه په نامه هر میاشت چې کوم پټرول دا بقاعده کاغذونو کې سي نو دې حواله سره دا مسله راغلی دا مسله ماته راغلی و خو ماته ته ویلو چې مو سره چې کوم ظلم صوبایي حکومت وکړلو نو دا مو سره نه دا کړی بلکې عوام سره وکړلو دا چې زه راغلم نو 3 میاشتې مو سره دا اختیارات و چې څوره بیرونه بوه به ما سین کول صحیح نو بیل به ما ته راغلم ما به کتل نو بل بیل چې ما ته راغلو 5,80,000 دی ولا پټرول ولا ما درو وختل ټول مو دا چې دا چې ودی نه ماته ثبوت راو بهر هغه ثبوتونه هغه جوړ کړیو خو هغه د پر ما بیا ویل چې بیا زبیل کوم نو زبر دا ما سره پټرول یو ترتیب وي هغه اختیارات منخص دي چې کله ما سره یو اختیار نه وي نو غیر اختیار کار خو نه شم کولای اوس بیل د کمیټې نه پس کېږي زه غینه لا علم زکم چې ما سره هغه اختیار نشته دی بیل د سین کوونه ولا نو چې ما د بیل سین مطلب تاسو سره پرواخه زې سیټ نه ولې سیټ کې تاسو لسونه نو ما د پیلو چې په تړلو لسونه باندې اندوره خدمت وي خو ته په کوهاټ کې به څوک دا ثابت نه کی چې ما ته راغلی وي هغه ته عزت نه میلاو دغه د کومې مکمې سره ما سره خو محدودې مکمې بالکل کومې مکمې ما سره نه هم شته دي هغه مکمې ته زمي سره لاړ نه ما د فون نه وکړې هغه ته ما عزت نه ورکړې ان شاء الله زه خدمت او ما ټیم نه ورکړې ګوره اتوار زوی پیر زوی ز بازار ته راځم دا رزن زما موبایل ان دي چې د پبلک کارو چې ته کوي نو لکه ما سره اختیارات سره ذمہ داری ما باندې دا هغه ذمہ داری او ما یو ورو هغه وی دا د تک تی ورسی لکه نو کار وی نو زه خو دیوان نو کار یم کنه زه خو په دفتر ورته ترسم دفتر کې ماته یو ټلیفون راکړی او ما سره د ټول د دفتر ولا الته کې ما سره اپریټر ناسته نو ما سره په لین وی چې کوم دفتر کې کاری نو دفتر نو خو دفتر کې ساته نه کې کاری نو زه اکو نو زه دفتر ته بل څه د ستان کې ما هم نو مدیر خو نشته نو دا د مو خدمت دي او یو خبره دې چې سره بلګم چې صوبایي حکومت چې اوس په دغه حالاتو کې کوم صوبه پرېښې ده نو دا داسې یو صوبه یې پرېښې ده چې دا بالکل کنګا کړې ده زه پبلک هیلث ته کال کوم چې ماشین سیسېدلی ده هغو سره دومره پیسې نشته چې ماشین په هغې باندې هغه وکړي دا ریپیرینګ ښه د ډېرو ټیویرونو نه بجلي کټ کړی ما اوس په هغه خبره په قرضې باندې ما ورته چې بحالې ده هغو ته بیلونه نه کېږي نو پبلک هیلث سره دومره پیسې نشته سوره مکمي دی هغو سره یو روپۍ نشته بله چې په داسې کتلي موږ ولا څه وکړو هغو احتجاج وکړو سکول دپاره بالکل احتجاج وکړو نو ما ډي صاحب ته وویلو نو ډي صاحب موږ سره دومره پیسې چې پیږي موږ د صوبې چلانه کړي خپلې پیسې خو د ځای نه وي که نه دو باندې زه دا خبره کوم چې لږ شعور نه راخیستل پکار دی عوام ته چې کله حکومت نو سره حکومت انا کله کې او په دې کې ډېره د خوند خبره ده چې موږ ولا سب کا منسټر وو ولې دې حلقې سره تعلق کوم عام باندې احتجاج کوو عام وروتلو کنه زه د عوام شعور ته اړین یم چې یو خو تاسې د کوم احتجاج کولو دا په دې ټیم باندې د احتجاج پکارو ته چاته احتجاج کوي نگران حکومت خو ترګتی کارونو فند نشي ورکولای او چې نشي ورکولای بل چاته د احتجاج کوي او بیان کړه چې ته احتجاج نو رات او هغه کس
چې هغه د مو د ټولو مسایلو ذمہ دار ده ځکه چې د ریلټي فند د مو د ریلټي فند چې لاړ د په نوشیره کې لګېدل خو د په مهدي لګېدل هغه هم دوه ځان سره ودرول او هغه ته نیمه ولا خلق لسونه وایي وسیله مې ده چې نو دغه عوام ته شعور پکار ده چې سړي ته وګورو چې د سره اختیارات شته دي او اختیارات به سره سوري دي څه غواړي عثمانه زه بل یو پروګرام کې لاړم ما نه چا ویلو چې موږ لګیس نشته نو ما غته چې ما خو منسپل کمیټي سره تعلق او وفاق سره خو دې ما تعلق نو هغه سره چې دا ټیک ته موږ आवाज وفاق ته او بل ته وړي شو خو دې ما اختیارات وګړه نشته چې چاته ګیس وکم چې چاته بجلی وکم چې چاته سکول چې کوم ما صوبې اختیارات دي غواړي پرې سب د کې تاسو د احتجاج خبر وکړه ګورنمنت هاي سکول لال غړي ولا نو مو ته دا پته لګیدل چې چې کوم د فندو مطلب دي کې ما خپل هم کار کړی یو په نه دا زور هم لګي ډي سي سره ته اپروول ورکړای بیا نه ده شوی اوس ورته 16 لک روپونه پرون از چونګې لاړو نو دې کې دا خبره مې لګي چې کوم د لالګړې فندو ګورنمنت کې لګیدل نو آیا تاسو دې باندې انکوایري وو کې نه وي نو دا خو معلومات کو بالکل دا ضروری ده دا خو نن تاسو خپل نه موارد دلو خو چې دی کوهارت فند نه د لګړې فند ګمبټ کې لګیدل دا نو دا چې کوم خلکو لګول دا موږ د شکر ولا خلکو نه یو چې دا تاسو دوره بیواسه یو چې تاسو پارټي دوره ټول د شکر سره کوي تاسو د आवाज د خپل پارټي خلاف نه جوړ شته ما پارټي چې ما سره ظلم کوي د ما आवाज حق د आवाज اوچت اوس په دې کې به دا موسیقي چې سکولونه خو د ما اختیار کې نه دي خو چې فند د دوه لوي رغلوي ما یو څه تر خبرې کړې زه بډي سي سپته چې دا یو ایریا ډیولپمنٹ فند وی دی هغه والا دی ګیس حکومت کې نه دغه څه ترتیب وته کې بهر حال هغه خو موږ خپل کوشش جاری ساتو خو لکه دا کار دوی چې کوم کړه به مو کې کړه موږ دې نه تیر شول هغه نه بعد لکه ته وی چې دی وخت ټیم د ګروپ اجي په یو ټول په 5 بجې باندې راځي هر څه بیا ولا ګورو له دې غلطي کاره ابي چې ما خو یې یار نه ګروپ په بجې پر ټیم نه کړو ته په 5 بجې راغلی نو دا په 5 بجې وروته شي نو ولونه شعور نه اصل نه پاتې بھائی صاحب آپ د صوبایي حکومت حواله سره خبره ده کله چې نگران څخه راغلو نگران څخه مثلا گورنر څخه راغلو نو مو انده امید و چې اوس په دې جنت گورنر هم تاسو ګلاو کړل د صوبایي ګورنمنت نه چې مو لسونه یو تل بهر لګنه بعد گورنر تاسو خپل رالو نو آیا تاسو د گورنر صاحب خپل طرف نه فند یا کال دام دې شو ریلیز نه کړی تاسو خپل حلقې ته لګ ډېر فیسلیټي ورکړی اصل گورنر صاحب خو یو لیکن دني اگر چې کله دا یونیورسيټي ته راغلی او ما دوه ملګرتونه مو سره البته کې گورنر هاوس کې شوی دي د حواله سره شوی دي چې کوم اختیارات نشته په اختیارات خو د سړي چې دا دوه باقاعده د اسمبلی نه دی ولا ترمیم کړی دا نو ما خیال کې چې اسمبلی نوي هاوس نوي د کې بیا اختیارات کې ترتیبي راوستل چې دا د نگران نه کې بنل سي اختیارات کې بنل سي او فند حواله سره مودا ویل دي چې دا سي فند چې دا د سودی کې خپل فندستانه احمد دیولی دوه کله تللو نو څه پریخي نه دي بلکې صوبای 1050 ارب روپے دسته پته ده هغه باندې څنګه هغه قرضدار ده او گورنر صاحب چې دا مرکز نه دا ویل چې زه به سفند راخلم نو تاسو ته امید لرو چې د تلویزیون کوم یو امید هم شته نو دا ته موږ په یو کال ورجو وساتل نو نور مزید د څوره ورجې ستو کنه او عوام طالبان یو الحمدلله عوام او سپریم ته دا مطالبه زوستا الیکشن کې ګرځو زمینی الیکشن کې نو دا ما ولا حرکت دي کې زګر زم ولا کاندیډیټ جوهر دغه سره او عوام دا ګیلمونه نه دا کړی چې راته متقارونه کړل ویل هغه پوجي خلکو کې ستنه شروع غلطه چې فن ملاو نه دا نو فن نه ملاو څه بچی ته ولا کوم چې ملاو شي یا ما نه به تاسو حق لري چې راته فن دې دی لکه راځي نه دا تاسو الیکشن خبره وکړه نو د ټیم کې تاسو دلته زمي د هغه څه پته نه لګي چې نه کی 12 یو کمپاین جاری کا نو د تاسو مخالفین چې کوم دي هغه آزاد دي لري تاسو امیدوار آزاد اوس کله دا خبرې ته پوښتنه کوي چې کلی سره دوه کتاب پرچار کو او د ټیم کې ټلیفون پرچار کوي لګي نو دا تاسو سره یو ډیپند کوي عوام سره دا چې دا چې تاسو ته پته چې کوهټ جمعیت علماء اسلام او پیم دا د کاټ وکټولو دی چې نو وکټولو ګره د حالت تو ګره دوی سبي ماته کړی مسلمانته کړي په دې باندې د الیکشن غوړي کړي د متولي دا یو سوال یا ته د ته کله نه سوچو چې دا زماته کړي باندې الیکشن کیږي پاکستان دی متحمل دا چې دا الیکشن کوي چې نشي کولای ته اوس په لګوري او بیان سره او ټول دا دې موږ سره دا نشته موږ الیکشن جنرال الیکشن دی په دې کې چې راځي نو دې په اړه موږ سره نه څه
د بل الیکشن غواړي چې اوس هغه د چې بیا جوړوم خو تاسو راوي کنه ما دې جوړه استعفا مو ورکړه بیا استعفا نه بعد بیا هاي کورټ ته لاړل چې را استعفا نه ورکړي نو بیا هغه څه څنګه خدا خو ځان ته یو کمی خبرې ستره خبرې دي کنه او دې ته برابر چې مو پی ډی ایم د 3-4 مهینې لپاره خپل ورکر مو کې نه چې وس دا واسطه الیکشن روان دي جنه خو مو د کوهات حالت چې وګتل مو کې نستلو جنیت چې د ټینګي مو تاسو څه کول پکړه دي څه نه دي کول پکړه نو چې کوم کاندیډیټ مو مخالف وکړل دې ته کوهات پر خپل مو د کوهات د خطر تو خلک د کوهات پر خپل د کوهات سره ظلم نو د کوهات سره چې ظلم د کوهات د ظلم نه څنګه بچو هغه لپاره مو خپل کاندیډیټ او هغه نومینیټ کړو او چې د جماعت کې بلا فیصله واخو د کوهات هغه چې کوم وکړل چې دا دوا کاندیډیټ چې کوم دي دا خو د کوهات سره د دوکي په شکل کې ډوړه لګیا دي یو دوکا کوي بلند دوکا کوي په دې څه تفصیل کوي چې څه طریقې سره کوي خو په من عوام هم بي چې الیکشن نه بدانوي د الیکشن راشي به دوکي د پر څه جدو ځان سره راوړي کنه مګر دې پر بیا جوهر آزاد مو اهمیت وکړو چې جمعیت علماء اسلام رضی ولا سپورټ به کوي نو الحمدلله چې کله مو جمعیت علماء اسلام د دې د حمایت اعلان وکړو نو مو ورکر 1% ورکر اند سنشت چې وګ دا ویل چې نه مو ټلیفون مو ټلیفون نه سپورټ کوو دا د دې مو پیسې نه دا مو باندې د خپل د ورکر اعتماد د اعتماد نو هغه حواله سره الحمدلله د عوام نه ډیر یو افضل افزایی ملاو شمته یو ډیر خیر پیغام ملاو شلو کوم زده چې څو نو الته کې ډیر یو خیر مقدم کیږي او مو مطمئن یو 80% 90% مو مطمئن یو چې ان شاء الله سیټ مو ګډو خو سره لیډ سره الیکشن وشولو په ځای سره ډیر وړ خلک دا غواړي چې دا خلک راشي او خدمت یو مقابل مننه غری صاحب چونکه مو انټرویو ډیر وګورئ مو مقصد دا و چې مو چې کوم عوام د هغه ته پته ولګي چې یو کال غری صاحب ډیر یا الیکشن سره د اخره کې تاسو ته مو ورکړ چې عوام ته یو تاسو څه پیغام ورکوي عوام ته چې مو دا پیغام دا چې مو دروازې کوله عوام باندې چې حالت مشکلات نه راوړي ورزه د یو خبره اضافي یو بل کوله قانون ستروم ده حالت تکلیف نه راوړي خو انسان دا د تکلیفونو دنیا د رسیبه خو چې تکلیف راشي تکلیف کې مو سره شریک وو تکلیف تی ما سره شریکي وي هغه تکلیف وزه د سوي سره لګا تکلیف مو دا ډیم واقع شوی و تاسو په مخ کې و په ټیم واقع چې کله نشوي د چې دین ما د ابو سره مت کې تیرې کړې او سره ټیم نه ده تیرې کړې په ما غیر زی ما صوبې پورې گورنر پورې ټلیفونونه کړې دي چې سره ټیمونه مو ته راولګو دا خبره مو په دې سیاست نه کولو تاسو به کتي دلته مو تامه تاسو نه کړو چې ټری ما را دې ټیم نه مکانه ده خو زه دوره خبره کوم چې څوره واقع شوی دي لکه سیول وکی خدای پولیس دا غوته خپل ټیک شي خو څوره واقع شوی دي په مندورو کې واقع وشوله دوه ور کې لوړ ولته ته پته وی هغه د شیګان شو هغه سره احتجاجونه وکړو غوته یو ور بچا ورنه کړل دا ماش پی گورنر صاحب سره خبره راته نه شي چیرې زه گورنر سره او گورنر پی د جن اکبر غسر ما خبرې شي هغه زه دوه سره خبرې کوم زبیر علي سي ما تکال وکړو ځ خپل دې څن صبري جنازې ته راغلو نو مزوي سره غوړي کې کنه سلامات دي څه کول دي ما دوه صرف جنازه ته راتل تا ول نه دي او دوه ټیک شوي کول نو هغه چې کسان سره دي پلان سره خبرې وکړلې گورنر صاحب سره نو هغه ویل کسان سره دي پلان دې ویل چې وکړه دا 5 لک روپے چې کوم شي چې دوته او 2 لک نو بیا امانت تعداد ته پوسورون تعداد دلته کې تاسو ته معلوم نه و ما تعداد معلوم نه خو چې صورت تعداد دی مغره بوته کیږي وګوره په غیمو یم کمشنر صاحب ته لړو چې کله چې کومه تیار شو کمشنر صاحب مو دی ویل چې را صوبایي منسٹر څوک تاسو ولا راشي صحیح دغه پلاس پی ورکو یا څوک خپل گورنر صاحب راشي تقریبا راشي او مو خپل دغه غختله چې را بده بنې مو سیاست خو زه دا چې ګوره خلکو سره مو د غم کې شریکو چې دین چې سره په غو تکلیفو نو باغې کې شریکو او هو له حق مو ادا کړو چاته ما دی ویل چې نه دی ملو شي سیول ته خو ته 5 لک ملو شو بغیر د تکلیف نه ملو شي دا څنګه چې کډهونه یې ورکړي نو مو د خدمت کوو خو د میډیا ولا من ډېر شور شربادي مو نشته دا چې مو شهرت وشي کنه بس سیده صدا کوو خدمت خو اخلاص سره کوو نو چې کله اخلاص سره کوو به د علامه عادت نو پیټیای مو بالکل پابندګړي وو خو دغه باوجود مو په سر باندې ناستو هر ادارې په سر باندې یو منسٹر ناستو ام پی امینګان د دوبل او بیا د دوبل خواري امینه ده دا اگر زه شفیجان سه بولی چې مو لا ډوب په ویرز پیدایي مسنګ چې موږ کشر مشر نشته کنه دین تر غلو نو دوه خود سې چې چاري امینه د خوږه باوجود مو د اخلاص سره څوک راغلي مونږ خپانه دي
ډېره مهرباني کړې صاحب. یا مې